لم يعرف ليلة القدر چې چا د کال د هامش په قدر کړي نه دي پاغه پوهه نه دي داغه معرفت او پیژنګلې ورته حاصل نه ده هغه تشبه د قدر نصیب کیږي نه لم يعرف هغه ليلة القدر نشي پیژندې نو فرمایل او د شپې قدر څه شي دی د شپې قدر لکه څنګه چې حضرت امیر مکرم او فرمایل چې الله تعالی دین از دی اسمان تا کما یلیق بشانه را کوزیږي आवाज کوي یا باغی یا طالب الخير اقبل ویا طالب الشر اقصر یا فرمائے هل من مستغفر فاغفر له هل من کذا هل من کذا استسوق بخنه غختون کې چې جولای ولا د مغفرت دککم استسوق خیر غختون کې چې جولای کې ولا خیر واچوم استسوق به اولاد چې اولاد ولا وکم استسوق به وعده چې تنظیم د وعده ولا وکم استسوق فقر او حاجت په مخ کړ چې حاجت او فقر ولا ختم کم څنګه دا ټول کارونه څوک کوي سو کئی جوندے ہوئے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو ذر راضی عرض کئی دا اللہ پیغمبرا اللہ تعالی چې غواړو نو څه شی غواړو سړی ورکوټ شی غواړي د اے پی اے سیبنا لوی شی غواړي د پی اے سیبنا دا غین ورته شی غواړي کمشنر سیبنا دا غین غټ شی د پاره کنټیکټ او رابطه ساتي گورنر سیب سره دا غین استر شی دا غیر د پاره رابطه ساتي صدر مملکت سره چې دا د گورنر دایره اختیار کې نه دی د کمشنر او چوټ سیب دائر اختیار کے نہ دے دے دا پارا آغا بالائی کرسی تک پکار دے ذکر دا بالائی کرسی تقاضا کہ دلان دا کرسی نہ اکلا دا دا جورسٹکشن نہ دے دا دائر اختیار نہ دے او دلان دا کرسی والا خبرہ کہ تا نیخ پنیغ دا صدر مملکت نہ غست دا دا غدی توہین لکھا چې دا خو ما ډیلیوري او پاور کړی دی ستا اے پی ایس دا تا ته په دې لنډې کوتل کې ناز دی دپاره دی چې دا تقاضې به د هغه پوره کوي ښه حضرت ابوذر عرض وکړ چې دا الله پیغمبره الله نه غواړو څه شی غواړو ځکه الله تعالی سلطان السلاطین دی احکم الحاکمین دی د تمام دنیا او د هول یونیورس کریټر او مالک حکمران دی الله تعالی نه کوم شی غواړو د څه شی تقاضا وکړو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جواب کې ورته فرمایل صلی الله کل شیء ولو القطع شراکنا لکاو کما قال اللہ نہ بہر شی غواړي اگر کستا د سپلای په ځوان دی وشلېږي چړیاوي او ګوډیا کې اوزي داغې نغره به اوزي داغې او نسې او تسموش لېږي دا به الله نه غواړي چانه به غواړي او کله به غواړي الله تعالی فرمایي اجيب دعوت الداعي زادغاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللہ تعالیٰ فرمائے زد بند دعاگانے قبلوں چه کل دے اخلاص سر زمان غواری توجہ سر مان غواری داس دعا چه بدن کے دن سرایت گئی حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ مسجد حرام کی دولس کالے در سے قرآن کرے دے یو موقع بانے علامہ جار اللہ ہوئی علامہ موسیٰ جار اللہ دا یو شاگرد رشید دے اغوی چی یو موقع باندے معلم پسی حاجیان و طواف کو او معلم ورطا عربی کسی دعاگانی ویلے دعاگان حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ زان لد جدا اتحادی مزاج مالکو وی اغماتا ہوئی چی داوران دے شپنکے او گڑبر روان دے ادارس طور پسی گڑی روان دی او بے بے آواز کئی دی خوارانو ته دا پته نشته چې دا معلم مونږ د پاره خیر غواړي او که شر غواړي وی مور ته چې حضرت په دې خبره پوه نشم وی مولانا سندھی سے رحمت الله علیه فرمایل چې کله ته په خپل دعا په خپل نه پویا او د تا پر رګو ریشه کې هغه سرایت نه کړي د تا ور سره رونټي نه ودرېدلی د تا اختور سره نه شوي داسې د قلب غافل او د قلب الهي دعاګانې الله تعالی قبلای نه نو دا خوانان چې ورپسې منډه وای دوی خو د عربیت په دې جملو پوهېږي چې دا غواړو خدای نه څه شی غواړو زه مړه معلمه ځای ورته وښیه چې دا ځای د دعا دی او بیا یې پرېږدوه چې په خپلې مورنۍ ژبه کې د زړه د اخلاصه دعاګانې وکړي چې هغې په قلب و دماغ کې سرایت وکړي نو تبې به الله تعالی قبلوي ښه ځکه وی حدیث د ترمذي کې راځي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهن. الله تعالی دعاګانې نه قبلې رسمي دعاګانې چې سو پورې تا قلب دماغ کې سرایت نه کړي د تا د ژبې خبره ده زړه ته د هغې پته نشته. زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. چې کلستا په خبره کې د دل زبان یو بل سره یګانګت نشتا، یکسانیت نشتا، برابری او تړون نشتا، د یو بل سره لینک او ربط نشتا. دا دعا الله تعالی هم دغه هود ده چې موږ ولا دعا ځکه موږ په خپل نه پوهیږو چې الله تعالی نه غواړو نو څه غواړو او څنګه غواړو. کني الله تعالی فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ تعالیٰ فرمائے چې زه تاسو ته اعلان عام کوم وقال ربكم د تاسو پروردگار جانب نه منادی آمد اعلان عام دی ادعوني استجب لكم مانا اغوارے زستاسو ہر تمنا پورا کولت تیاریم دا تاسو ہر تقاضا پورا کولت تیاریم تاستا گویا دا غختو دا پارا ضرورت نشتے دا ایرے غیر دروازو تا زما دروازے ترازے زمان اغوارے زم تمنا گانے آرزو گانے پورا کون اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبو لی والیؤمنو بی دا والیؤمنو بی لفظ دے ما مرګرو طالبانو ته وی ما دی ول یؤمنو به کې ډیر عجیبه انداز ته اتخاذ لکه یو سړی چاته کامل اشورنس او یقین دهانی دی او کار بار کې ورګي مثلا تاسو اے پی اے سے یا تحصیلدار سے یا بل صاحب ستا خبره باندې اعتماد نه کیږي اگر ته وی ګورا مولوی سے یا ګورا ملک سے یا ګورا فلانے سے تما باندې یقین وساته کنه معنا دا ده چې زه بیا ریسپانسیبل او ذمہ دارم کما در لدا کارو نکو دا کم کار باب کی چیزی یقین دہانی در کوم ما مرګو ته وی الله تعالی وی وليؤمنو بی ته چې غواړې نو ما باندې یقین خو ساته کنه معنا دا چې الله تعالی یقین دهانی ور کوي چې زما کار هی دا چې خپل بنده دعاګانې قبول کم ښا ولی ورپسې فرمائے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. کزما پزاد باندې اعتقاد او اعتماد لرو سره سره دوی دعاګانې وکړو مقصود تبرسی هدف تبرسی لعلهم یرشدون. مدعا او مطلوب ورته ملاویږي مدعو شی به ورته وکړو دعاګانې تمنا گانے بے پرکوم زکا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کچا زمان دعا گانے انغفتے زمان تقاضے انکڑے زمان دلنے زان لو گنو اللہ تعالیٰ فرمائے دے بجانم تزلی اور رسوان نباسم. صحابہ کرام رسول پاک نہ تپوس کے دا اللہ پیغمبرہ اللہ تعالیٰ نغوارو پزور اغوالو کپارام اغوالو اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی. زمونگا اللہ مونتنیز دے دے پپٹت اغوالو او کا اللہ مون لرد چگے ورتو لری سڑی تا سڑے چگا وی او نزدی سڑی تا پا قرار قرار خبری کئی وی اللہ تعالیٰ لری دے کنیز دے دے. اللہ تعالیٰ فرمایت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. چکلتانا زما بندگان زما متعلق سوال کئی نزنیز دویو تاسو گرتام قرآن دا اولنا آخر پورے چکم زی کسان راغل دیو سوال کردے پختنی کردہ فتوائے غخت دا اللہ تعالی استفتاء مغاد ذکر کردہ او کلمی دا کل سرے غلط جواب کردے لیکن مفتی استفتاء سر اللہ دے الفتوہ لکی خواہ قرآن نہ دا مسئلہ معلومہ دا حضرت شیخ القرآن سے پنڈائے و فرمائل وی قرآن نے یو مسئلہ معلومہ شوا چی فتوا با ورکے پا آغا کاغذ سے کم بانے چاہ استفتاء لکلی دا خواہ چی سخلط مل پکیونشی
رد بدل پکې ونشي. قرآن نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته کسان راځي ويسألونك عن الجبال، کسان راځي تپوس ته کې دی غنو سره ورسکه قیامت په ورځ باندې. الله جواب ورکړي سوال ذکر کو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا. الله تعالی به والو کامل الزول سرا. ويسألونك عن المحيض فتو استفتاء ذکر کړه د تانه پوښتنه کوي چې بیان ته کلمه وارث روشي بیا د قربانو نزدېکت حکم سده. قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض، تو ورته وایه دا بیماری دا تاسو قربان نه دی کې منشي. ويسألونك عن ذي القرنين، د تانه تپوس کې سکندر ذوالقرنین متعلق. فقل سأتلو عليكم منه ذکرا، تو ورته وایه چې زه تاسو ته د بیان کامل ذکر کوم. ويسألونك عن الروح، د تانه تپوس کې د روح متعلق یا د قرآن متعلق. قل الروح من امر ربي، تو ورته وایه قرآن زما د الله تعالی امر دی. قرآن زما د حضرت شیخ الشیخ مولانا حسین علی صاحب نور الله مرقده فرمای روح نه مراد دی د قرآن دی. واوحینا الیک روحا من امرنا. جی بل اللہ تعالیٰ فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، د تانه تپوس کوي چې مونږه خرج کړو څه شی خرج کو. قل العفو، تو ورته وایه ضرورت نه زیاتی مال خرج کوي. ويسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدين، د تانه تپوس کوي څه شی خرج کو. الله تعالی وایي څومره چې خرج کول شي نو تاسو ته مصارف کوي، ما نه بد خرج اندازې نه معلومه وي. خرج خو به هغه کې چې څومره ستا وستا قطر سي، ضرورت نه فاضل ټول ورکا. خو چې ورکې نو مصارف درته ځکه فللوالدین وللاقربین. بل ځای فرمایي ويسألونك عن الأهل، د تانه تپوس کې د میاشت متعلق چې دا میاشت راوخېږي نری بیا غټه شي بیا نری کېږي او بیا فنا شي. د دې حکمت سره یا دا ولې کېږي. الله تعالی فرمایي قل هي مواقیت للناس، دا د وختونو معلومول لپاره اعلی او پیمانه ده. د وختونو مالومول لپاره سبب دی، وختونو مالومول لپاره تاسو له پیمانه مې درکړې ده. نواز میں کو چې کوم ځای کسانو سوال کړی دی الله تعالی سوال ذکر کو او جواب ولور کو. قل 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 کلمه د قل راوړه چې اوایا ورته اوایا خو دې ځای چې کله دعا والا خبره ده الله نه غوښتنې والا خبره ده. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، چې زما بندگان تانا زما متعلق تپوسو کی چې اللہ نزدو دے کلر دے. فَإِنِّي قَرِيبٌ، نو داسی نوے چې فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ، تو ورطا ہوا ہے چې اللہ تعالیٰ نزدو دے. فَقُلْ إِنَّهُ قَرِيبٌ، تو ورطا ہوا ہے چې دا اللہ نزدو دے. بلکہ کلمہ دا کلیونوی اللہ تعالیٰ دا متکلم سیغے سر ذکر کرا. فَإِنِّي قَرِيبٌ، زدیر نزدویم. اس د دې نزدېکت پرړ کې الله تعالی کلمه د قل ام حائل کو لخوا کلمه د قل دائم بنس کرو کاوت او حائل نه جوړو بس نیغ پنیغه ډایرکټ جواب ورکو. فإني قریب، صحابه کرام تپوس کوي چې دا الله پیغمبر چې نږدې دی نو میل کې دی که فرلان کې دی که گز کې دی که فٹ کې دی که انچ کې دی که ملی میټر کې دی که سنٹی میټر کې دی. الله تعالی فرمایل ونحن اقرب الیه من حبل الورید، زګویا سائل تا غختون کې تا بنده مومن ته چې مان اخلاص سره غواړي هغه تر دې شارګ نن زیات نږدې چې د کوم شارګ یو سره دماغ سره لګېدل او بل سره زړه سره لګېدل. الله تعالی فرمایل دې نو زیات نږدې. او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د عرش برین ترجمان جوش الوسعني قلب المؤمن، ما لازم کې ظاهران کړې شو آسمان ځای کړې شو ما خپل ډېرې د بنده مؤمن لکه واچولې دل کې آئینے میں ہے تصویر یار،
दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली न पदेश पके आखिरनी पार के। अल्लाह ताला दे समय दुनिया तराज आवाज गई कि हल मिन मुस्तगफिर, आयास्त बखन गुफ्तुन के चवल खेवर कम बखन व तनसीर कम नेमतों फिर जौने पे कम। हल मिल कजा हल मिल कजा, फलाने से गुफ्तुन के फलाने से गुफ्तुन के। तस खबराने पोएगी खबराने पोएगी और विखना सी देना विखना सी। हल मिल कजा अरे शेर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह जका जवाब को चे गुलाब बंदे मोमिन लपारा हरश पद कदरश पदो कदे कदर बाने पोशो चे खुशस्त बातो बज़मे बिना हुफ्त साज करदन चे खुशस्त बातो बज़मे बिना उफ्त साज करदन दर खाना बंद करदन सरशे शबाज करदन। अल्लाह से बेहतरीन में फलो मुनाजात लगे दले चे सलेरा पासे पतूर तम के पतनहाये खलवत के यो तात मुतवज्जे उद्रेगी आवाज के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और उस्ता जानिब न आवाज राजी लब्बे कया अब्दी सहादन जमा बंदा कसदा यो आलिम दा मसलो को चिकला दशपी तक वक्त के सड़े अल्लाह आवाज कई नो खुदा वर्त जवाब और कई लब्बेक या अब्दी वला रूनी वाकई नकल करेगा। यो सड़े दशपे आके और जुमात की केनास दो रकात या सलो रकात मुंजो को और बे आवाज को या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सड़े मुतहय्यर दे खुदा मौलवी से खुएलू कि अल्लाह सर वापस जवाब राजी लब्बेक या अब्दी लब्बेक या अब्दी ज हाजिर जमा बंदा ददे शकवा बांधे तस्रीर कर अल्लाह ज चले वो और तरा जवाब लब्बेक सर न रखे तो जवाब लब्बेक सर न रखे। मौला रूमी फरमाई कि यो हातिफी आवाज रागे कि गुफ्त आ अल्लाह तो लब्बेक मां गुफ्त आ अल्लाह तो लब्बे के मां बेनियाज शोर दर्दो पे के मां। यो हातिफ आवाज रागे चे ओ जमा बंदा दात चकुम आवाज के लफ्ज अल्लाह सरा बेगैनी इस्तादा आवाज मा लब्बे को जमा हाजिर दा चे गलत आवाज की चिया अल्लाह न बेनी ही दाजमा लब्बे के ब्यामान वाला चूले दर्द दे खैर डककूं मन वाला नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाए चियो उस केरा रवाना दा गैर इबादत दुजुर मियात द इबादत ने बेहतर ले। और नबी करीम अलैहिस्सलाम मजीद फरमाए कि वह हुआ शारुल मुवासात दाद एहसानुन मियास्ता मन तकर्रब फी बिखसला कान कमन अद्दा फरीजतन फीमा सिवाहु वमन अद्दा फी फरीजा कान कमन अद्दा 70 फरीजतन फीमा सिवाह। चाच दी म्यात रमजान के और नफल इबादत को रसूल पाक फरमाए सवाब तुम रजियात लगे रमजान के जे फर्ज इबादत कर दे और चाच दे रमजान के यो फर्ज इबादत को सवाब तुम रजियात लगे रमजान की यो या फर्ज इबादत न करी। नबी करीम फरमाए मन फत्तर फी साइमन चाच दे के रोजादार दे इफ्तार और रोजमात इंतजाम को कानत लहू रकबते मिनन्नार अल्लाह ताला सद दोज़ख द ओन खलास उस सहाबे किराम गरीबाना अय अर्ज को चिदा अल्लाह पैगंबरा वलैस कुल्लुना यस्ततीउ ज़ालिक तो मुमके हर सड़े दा ताकत चार दरो जमात इंतजाम की यो फौक जुराड़ी यो बोतल शरबत राड़ी यो केलो पिकौड़े राड़ी यो केलो खटके राड़ी जमुंग दा ताकत निश्ता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल चा पदीन आश के रोजादार ते इफ्तार दे पारे ओ गिलास सादो बवर के सकाहुल्लाह मिल हौज़ शरबत ला यज़मु अबदा अल्लाह ताला क़यामत पौरस बाने जमाद हौज़ कौसर नद बाने बस के चिद तबकलम ब्या तंदन लगी। नौजीजानो अर्ज में कहो चिदा डेर फजीलतुन वाला म्यास्ता बिना बर इख्तिसाब तासु पकी दा देम खत्म
د خانقاه کې او د بزرګانو د ځای کې وکړ. او ما تیره موقع باندې تاسو ته یو خبره کړې وه چې عزیزانو رمضان دا زمانی شرف، منځ دا ځان له یو شریف عبادت، او په دې کې قرآن اوریدل دا ځان له یو ستر مقام. او یو شعر مې درته ویلو چې عید وعید وعید سرنا مجتمعا وجه الحبیب ویوم العید والجمعه. سره عاشق دی او معشوق راغلی دی، دا اختر ورځ دا د جمعې ورځ دا. هغه شعر وی عید وعید وعید سرنا مجتمعا وجه الحبیب ویوم العید والجمعه. اختر دی اختر دی اختر دی، درې اخترونه یو ځای شوي دي، زما د محبوب مخ او ملاقات. دا اختر ورځ او د جمعې ورځ دا درې اخترونه او خوشاله دي. رمضان یو خوشالي، منځ دویمه خوشالي، او په دې کې قرآن اوریدل. الله تعالی دا خوشاله تاسو ته مبارک، تاسو ټول امین وایي. تاسو وړاندې د قرآن کریم یو آیت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث میں تلاوت کړي، روایت کړي دي. آیت د سورہ الفاتحه، سورہ الحمد، الحمد لله رب العالمین، چې زنانا نارینا معشومان ځوانان بوډاګان ټول مسلمانان هغه ته دا الحمد لازمن یادای او ذکر دي. معشومان ته یادای الحمدلله رب العالمین. او بزرگان وای چې دا د قران کریم متن دی او ټول قران د دې شرح ده، دا د قران کریم خلاص دی، دا د قران کریم اجمال دی او د دې شرف دا. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا قران کې واحده حصہ ده، نزلت مرة بمکه و مرة بالمدینه، چې دا یو ځل مکه معظمه کې نازله شوې ده او یو ځل مدینه منوره کې نازله شوې ده. او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي په دې بنیاد ورته الله تعالی سبعا من المثانی وي چې دا و آیتونه دي نزول متکرر شوی دی. و آیتونه دي نزول مکرر شوی دی، یو وار مکه معظمه کې یو وار مدینه منوره کې. اوس دا سوره الفاتحه د قرآن کریم اجمال د مضامین په اعتبار، د قرآن کریم خلاصه د مضمون په اعتبار باندې، او دا سورہ الفاتحه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ نازل کړ دو کرت لک ابن عباس روایت، او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې تاسو کوم سره مسکه ک فرض کئ ک واجب کئ سنت کئ ک نفل کئ، سنت کئ کنفل کئی دا سورہ الفاتحہ دا بلازم الوائے پدامان رکھے. من لم یقرا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج 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 او کما قال. چچا سورہ الفاتحہ پمان رکھے تلاوت نکرا د دمز ناقص دے ناقص دے ناقص دے. اور دی فاتحہ تلاوت زمون پنځ باندې واجب او د نور ائمه پنځ باندې فرض دے. امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، اهل ظواهر ټول وای د دې تلاوت په مانځه کې فرض دی. مونږ وای د نفس قرآن تلاوت فرض دی، د سورہ فاتحه تلاوت دا واجب دی. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي فهي خداج خداج خداج، کچا دا اونویلا مونږ ناقص ته ناقص ته ناقص ته. اوس دومره اهتمام سره پیغمبر علیہ السلام ولی وی چې فرض کې هم وایا، واجب کې هم وایا، سنت کې هم وایا، فنفل و مستحب کې هم وایا، کزان لمس کې نزان لے وایا، کہ امام پس ولا نور امامان ویتے ور پس تلاوت کوا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے اور سیکھو اور ذکر شریعت اسلامی دا غواړي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې چې د قران کریم دا اجمال او خلاصہ دا د بنده مومن په دل دماغ کې هر وخت تر تازه پرته د فاتحه شکل کې د سورہ الحمد شکل کې دا سبب لکه د دل دماغ د قران کریم خزانه دا او هر وخت په کې آکه سټ ریپیټ دا مکرر چلیږي. اوس کومه څه تلاوت کړه دې اهدنا الصراط المستقیم، دا ډیمانډ دی، دا تقاضا ده، دا دعا ده، دا غوښتنه ده. معنی دا ده چې او الله تعالی مونږ ته صراط مستقیم اوخه، مونږ په صراط مستقیم باندې اوچلې، مونږ صراط مستقیم ته برابر کې، مونږ دا مطلوب او مقصود ته ورسه. ال دین الوان د آیتونه دا د دعا لپاره تمهید ده او رستو آیتونه
دا د دې دعا لپاره تکمیله او تتمه ده. ما ته ګورئ الله تعالی غواړي چې زما بنده کله زما در ترازی او مان غواړي چې په هغه آداب باندې برپور دعا مانو غواړي چې محروم پات کېدو امکانات ختم شي. الله تعالی په دې سوره الفاتحه کې مسلمانانو ته د سوال او د دعا چلخي. دیکھو ګورئ عدالتي نظام کې د درخواست لیکلو ځان له مستقل چلوي ارزی نویس لورځي ښه تاسو په دې اے پی ایس دفتر کې به هم کس ناس وي هغه به لیکل کوي هر سړی هغه درخواست لیکل نشي د هغې دپاره کوډیفاید جملې وي ضابطه شوي جملې وي چې هغه ارزی نویس ته یادي ښه. الله تعالی فرمایي زمونږ په تحصیلو کې تاسو خو د ټرایبل ایریا خلک زمونږ د دې پلین علاقې په تحصیلو کې ارزی نویس ناست دی کاغذ هم د هغې دپاره سپیشل شین کاغذ وي ښه او د پاسه پې هغه کوټ فیس ټکټ لګېدلی که په هغه کاغذ د درخواست نه لیکلی نو عدالت اډوغې ته اعتنا او اعتبار نه ورکوي بس اصل درجه ټوکری ته ورغورځوي. نو د درخواست ځان له مستقل طریقه ده. الله تعالی هم دې وجه نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام د سوره الفاتحه په 21 نومونو کې یو نوم ښیي سوره التعلیم المسأله چې د غوښتنې طریقه سره الله تعالی نه به څنګه غواړي. نو الله تعالی فرمایي چې کلمات راځي او مان غواړي صراط مستقیم ولې اهم مطلوب او مقصود غواړي نو داسې وایا چې الحمدلله رب العالمین. جمله حمد ثابت دی الله تعالی لپاره چې رب د عالمینو د مخلوقاتو دی. الحمدلله حمد ټول ثابت دی الله تعالی لپاره رب العالمین آغا الله تعالی چې تمام عالمین پالون کې دي. داسې نه فرمایل چې رب الانبیاء والمرسلین داسې نه فرمایل چې رب الاولیاء والمتقین داسې نه فرمایل چې رب الاناسین بلکې وی فرمایل رب العالمین. الله تعالی فرمایي حیوانات لروټه او رزق دا زور کوما انسانانو له زور کوما نباتاتو ونو بوټو له زور کوما مارغانو حشراتو له زور کوما چنجو کیه مکو له زور کوما د رزق دا دروازه نه کافر باندې بندوم نه مسلمان باندې نه ملحد باندې بندوم نه موحد باندې نه په مشرک باندې بندوم نه مؤمن باندې. الله تعالی فرمایي چې څوک زما د ذات اقرار کوي غل عمروټه ورکوم که څوک زما د ذات منکر دی هغه باندې نه بندوم. الله تعالی فرمایي د پاکستان مسلمان له ورکوم د روس دهری ده او د امریکای عیسائی ده او د اسرائیل يهودي ده. الله تعالی فرمایي چې ابراهیم علیه السلام له روزي ورکول خو په نمروز می دا دروازه بند کړې نو موسی علیه السلام له ورکولا خو فرعون باندې دا دروازه مسدود نه وګرځولې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره مارز قوروټه ورکول خو ابو جهل ولید ابن مغیره له موافر انداز کې ورکړو. والله تعالی فرمایي چې نه مې دا خوخه چې دا رزق والا دروازه انسان په انسان باندې بند کیږي. طریقو د حضرت ابراهیم علیه السلام چې بغیر ملمه به روټۍ نه خوړه یو ورځ ټوله ورځ انتظار کوي ملمه رانغی په لویه لار ولاړ دی شاید چې څوک ملمه ورته راپېښ شي او دی ورسره شریکه روټۍ وخوري. لږ ساعت بعد یو بابا روان دی په لاس کې اسواده ټیټ ټیټ روان دی سترګو نه اوبه بهېږي غریب ډیر سفر نستړی دی زپل را روان دی. حضرت ابراهیم علیه السلام ته نږدې راغی. ابراهیم علیه السلام په خیر علی ورته کوي ستړی مشه ورته کوي مرحبا بک په خیر راغلی بابا په خیر راغلی او ورته روغ اوس. ابراهیم علیه السلام ته تقاضا کوي بابا روټۍ به ما سره ونه خوري. اوس بابا غریب هم سفر والی او لوږې والی ولې به ونه خورم ورسره را روان شدي. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان واچو روٹے پہ کے خدا بابا تے روٹے اڑان نکلا تالے اڑان نک بابا بسم اللہ وایا شروع کا خوراک آداب دی
بسم اللہ ویل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راتو فرمائے کہ یا بنیا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. او زما بچیا کہ خوراک تکین نبیا بسم اللہ وایا تو خلاص بان خوراک کو خپل جانب تنورے پورے کو تعالی کی بل مخ تمغه پکېږي. دا آداب و خلاف دي. الله تعالی د مولانا الیاس رحمت الله علیه قافله کې خیر او برکت واجی. تاسو ټول امین وای. خلکو ته د سړیتوب لارې خو دې چې بای انسان به متیاد څنګه کوي، انسان به دسمات څنګه کوي، انسان به خوراک څنګه کوي، انسان به ګرځي څنګه. ځکه ماته وګورئ وې په دې خوراک ویم پوي کې نه پوي، خو د سړیتوب په خوراک ته د غویتوب په خوراک په دې خوراک باندې خرم پوي کې نه پوي، خو د خرتوب په خوراک ته د سړیتوب په خوراک او په دې خوراک باندې کافر پوي کې نه پوي پويږي په خو د انسانيت په خوراک کې د خلاف انسانيت په خوراک. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته خوراک طریقې خودري دي. د مولانا الیاس جماعت تبلیغی جماعت چې بسترې په وګ باندې چولی کلی په کلی ګرځي جی پیسې خپل لګي وخت خپل لګي خدمت ته تا کوي دیني او دا کار ډیر ګران دی. دا کار چې ته مال پیسې راکې مال بیا به ته وخت فارغوم خو کنه پیسې خپل لګوم نو بیا ته خدمت ته زوزګار مې خدای ذوالجلال دې رحم وکي. دوستان لګیای وای دا وای د امریکای ایجنټان دي وای کنه جواب راکوي کنه وای کنه دا وای د امریکای ایجنټان دي. نو مونږ ملګریا کدا د امریکای ایجنټانو خو بیا د ناس پیری رودنه ځان لري پکې نه وای دا خو بلکستا ولا پخرات لا یا بستا په شان ولا پخرات لا بیا ځان له دوی سترګې په لوګو باندې بیړه غرق شو. او چې کوم یو امیر وي ډېر ستړی په کوم هغه شي په کارو چې هغه امیر ته خلص خادمان مخکې روان وي لس وروسته روان وي لکه تا ته اصل مخکې روان یا ته اصل لس وروسته رواني. عجیبه خبره ده. ببي تفاوت راز کجاست تا به کجا. واصل خبره دا ده چې بازي سره هغه به تانه ځان خطا کوي نو توجه به بل طرف ته کوي. تانه به ځان خطا کوي توجه به بل طرف ته کوي. د شریر سړي کار دی چې دې تیرې په خپل ولګي بیا الف ته ودرېږي بل سړي ته ګوتونی سي دا وګوره هغه فلاني هغه ځای اور لګولې ده فلاني هغه ځای اور لګولې ده. نو عزیزانو تاسو تبلیغي جماعت سره خو وخت لګوي کنه لګوي او کینې را کینې ورسره دای سره کینې دای په تعلیم کې د دې په گشتونو کې د دې په ذکر او اذکار کې د دې په مذاکره کې دای سره وخت لګوي بسترې ورسره اخلي. حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه فرمایل وی واحد تحریک ته دنیا کې چې 40 غنټې مسلسل په حرکت کې ده. واحد تحریک ته چې 40 غنټې مسلسل په حرکت کې ده. اسد دوستان لا بل خبره کوي وای جهاد نه کوي وای کنه وای او کوي هم داسې کس خلق هغه خبره چې داغه په خپل هم د جهاد سره د تعلق نه ښه جهاد سره د تعلق نه خو صرف د دوی د متهم کول لپاره وای جهاد نه کوي. مونږ ګلابا دا د ټول نستر جهاد دی چې یو سړی ته د ایمان قدر او منزلت ورکاره کی. ځکه سړی کو جهاد او ملک کوي چې نومبه د ایمان په قدر او قیمت خو پوه شي کنه. افغانستان والا چې د ایمان په قدر او قیمت پوه شو او د ایمان ضد نظام وطن ته راغی نو تبي هغه ته جهاد د قدر او منزلت هم پته ولګی دا چې دینه مخکې جهاد کو وای کوم جواب راکوي. خو چې کله د ایمان په ضد یو نظام دا د هغوی ملک خپکې خو دا نو هغوی ته د ایمان د قدر منزلت پته ولګی دا ځان ته کوتره کجي 15 لاکه خلک دای د خپل وینې قرباني ورکړه ځکه چې د ایمان په قدر منزلت باندې پوه شي. موږ ملګریا د ټول نستر جهاد اساس او فاونډیشن د جهاد هغه د تبلیغي جماعت بنیاد کی دي چې تا ته د ایمان قدر او قیمت درخای چې ته د ایمان په قدر او قیمت ما ته وګورئ آسان تاسو پوهه کړئ. سړی سره چې جیب کې 10 روپۍ او لاره کې په شکمار او ډاکو پیښ شي نو د 10 روپو لپاره د مزاحمت کوي ټکراو کوي واخ زری ولا ورکی نور را سره نشته وګور نشته را سره خو کدی سړی سره 10,000 روپۍ بیا په ډاکو پیښ شي نو دې شغله جیب تلاش کیندې په لاس کې دي کنه ځکه چې د 10,000 روپو قدر قیمت معلوم دی. دا ورته پته ده چې 10 روپۍ هیڅ شی نه په خپل راوستي ورلې ورکنه هو واخله 10 روپو لپاره غزان نه مړو خو چې روپۍ کله 10,000 شي او قدر قیمت بلند او بالا شي نو بیا دې هغه ډاکو ته داسې جیب باندې لاس کې دي اول یو ټوکر کې لږ کلاس نو دې لاس داسې لږ کې خو چې هغه بیا لاس ورنږدې کوي دې بیا داسې لاس کې نو عزیزه سو پورې چې تا ته ایمان قدر قیمت نه معلوم والله چې جهاد ته به د هغه ډس پمپینګ نشي
د ټوپک د سپری دوا د کلاشنکوف د سپری دوا ته به د اډر د ستمزان اونیسي افغانستان والو ذکر کلاشنکوف ګولو تا او د بمو دلو ته ځان اونیسو چې هغه تر ایمان قدر او قیمت معلوم شو او کله ورته معلوم شو چې ضد نظام راغی مقابله کې ښه الاشیاء تعرف بازدادها د دې رڼا قدر او قیمت ته معلومیږي چې تیارې که تیار نه بیا د رڼا قدر او قیمت نو او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ماته وګورئ نبی کریم علیہ السلام فرمائے الایمان غیان ولباس التقوی ایمان آغا نعمت چی آواز اللہ ورکوئے شی بربنڈے ورکڑے دے او دا دے جامع تقوی والا جامع دا دا مصف وقبان مسکول دا جہاد موقبان جہاد کول دا روجے پا موقبان روجہ ساتل دا حج موقبان حج کول دا حقوق دیفا باپ کے حقوق رکول دا ټول تقوا دا نبی کریم علیہ السلام فرمایي دې جامع به ورته ان شاء الله خبر خلاصوم لکه چې وخت هم تقریبا نږدې دی چې ما ته څومره وخت محترم صاحب زړه سے ویلو عرض وکړو تاسو خدمت کې چې جناب ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه ملمتوي بابا بسم الله وایا خوراک شروع بابا نولای ما تکړو هغه نولای بیا واپس کې خو دا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ورته بابا ولي ورته چې ګورا په یو وخت روټای باندې زما عقیده او نظریه ما باندې بدلوه زه د یو وخت روټای لپاره نظریه بدلون کې نه زه د پاکستاني قوم چې سارا ماقام مې نمبر پلیټ بدلیږي خدای دې جلال زمو په دې قوم باندې رحم وکړي دای سار فرید ماسپخین د شنو شوی ښه اما دیګر په بیا بل سم د سمګلرانو گاډي دي دا پاکستاني قوم ټول د سمګلرانو گاډي دي تاسو وګورئ د سمګلر گاډي چې ټرایبل ایریا نه روان شي نو د دې ځنه تر جمهوریت په یو نمبر پلیټ لګیدلې ا د جمهوریت نه د پیښور تر چوکای په بل نمبر پلیټ لګیدلې او د هغه ځای نه تر پیښور صدر پورې بس نمبر پلیټ بدلیږي نه بدلیږي بدلیږي نه بدلیږي وایي کنه تاسو خو ته خو واقف یې ارباب واقعي اهل بیت یې واقف یې د سمګلرانو دوستانو نه چې د طرق واردات سری طریقې واردات سره په کوم انداز باندې دا شی د دنیا د یو سر نه بل سر ته رسي دا هیروین دا پودر دا بد بلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا سورہ نور کې الله تعالی فرمایي چې د چا تګ دو او جدوجہد داوي چې مسلم معاشره دا د ګندشي د هیروین پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د وی سی آر پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د سود پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د زنا پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د شراب نوشۍ او د شرابو د بټو په حیثیت باندې الله تعالی فرمایي د دوی لپاره دنیا کې رسوایی د ذلیل قوم نه آخرت کې بوله عظیم عذاب ورکوم خو جی دې موجوده دور کې انسان د دنه صفات درنده جوړ شوی دی د درنده د بل چا په مرګ کار ني خو خپل خېټې او رګونو ته سوینه د حیوان نه استل غواړي لہذا شرمخ که په انسان پیخیږي د هغه نس کی او که په حیوان پیخیږي نو د موجوده دور مادي انسان دیم د درنده نه کم نه دی بس دی وایي چې دولت وې څه طریقې سره ماته ملاو شوې که د انسانیت ور سره جنازه وځي نو وځي دی او تاسو وګورئ حضرت امیر محترم دامت برکاتهم تشریف فرما دي فقها لیکي فقها چې خدای ته د هر انسان 15 سيزونه موظف دي څو سيزونه 15 یو چې داغه جان به محفوظي بل داغه مال به محفوظي درې داغه ابرو او عزت به محفوظي سلورم داغه عقل به محفوظي او پنځم داغه دین به محفوظي او د دغه فلسفه پیش نظر شریعت اسلامی د اسلامی ریاست دا ذمہ داری ګرځولې ده چې ستا په ملک کې هندو ځینې اوسېږي ستا په ملک کې سکھ عیسائی يهودي ځینې اوسېږي د هغه د ګرجې تحفظ هم د اسلامي حکومت ذمہ داری ده او هغه ته په حیثیت د انډیویډوال او په حیثیت د شهري هغه حقوق ملاوي چې کوم حقوق د اسلامي مملکت یو مسلمان ته ملاو دي مسلمان پوه نو پته ولګی دا چې داغه د عقل حفاظت دام د ریاست ذمہ داری ده داغه د دین حفاظت دام د ریاست ذمہ داری ده داغه د جان حفاظت دام د ریاست ذمہ داری ده د مال او د عزت حفاظت نو دا د هیروین لعنت دا د انساني عقل جنازه وباسي که نه وباسي جواب راکوي جی دا د شراب لعنت د انسانیت جنازه وباسي که نه وباسي دا د کلاشنکوف پیشن دا د انسانیت جنازه وباسي که نه وباسي دا عزتونه او آبرو نه اخلي دا د خلکو جان او مال نه اخلي نو عزیزانو بار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی چې سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا بابا وای چې هو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د یو وخت روټه باندې زمان نظریه او قدم بدلوا
ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ورته بابا ستا عقیده او نظریه صدا هغه بابا جواب ورکړي زه خود اور پجاری ما زمجوسیم او تسجده کوم او میزان لپاره معبود ګرځوي دي د اور سلام بزما مسجود او منشود دي زما مشکل کشاو کارساز دي زکه دې روټه باندې نام اخلم نو د اور باخلم ستا د خدای غستو ته تیار بسم الله نو بسم الله بوایم حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال کے راغے بابا مٹن 1900 دسترخوان نے پاسو دروازے نے باہر کو وزا دا زمان اللہ خوراک دا با آغا سو خوری چه زمان دا خدای نم پی اخلی چه سوک پی دا اور نم اخلی اغل دیر روٹای خوراک کے حق بابا روانش یو خو اگو بل دسترخوان نا پاسے دا وی جلسترگو نے اوخی روانش ابراہیم علیہ السلام واپس راغے پل زائبانے کے ناز دو نغت پیغام راگے جبیل امین لالو چوا ابراہیم علیہ السلام تاچ دا کم بڈارا استے روٹے دا پارا اغا بسم اللہ ویو تتیاو بسم اللہ نویلا تا روٹے نا پاسو ادس غلو دا غزل ادر دے دروان دے او جاری نو ابراہیم علیہ السلام داغ رزق در دے دو سرا داغ خالق اللہ تعالی خفش او وی چلاشا زما دوست ابراہیم تو آیا چی سلور نمشے کال مسلسل ما سرے شرک پیدا کرے زما مخلوق خو ما پہ کل رزق والا دروازن دبن لکڑے کچھ نمی یو وقت تا کو تراؤستن تا پہ رزق والا دروازہ بن لکڑا ابراہیم علیہ السلام فورل پہ یبلغ پہ منڈوں والا کسانو تپوس کے یو داس باباو پا کملار لارو چاورتا داس یو خور کی پوچھ ورمن دیکھا آواز ورکو چا او بابا لکدرے گا بابا چا شابان اوکت ابراہیم علیہ السلام کلندے را روان لے نور حیبت واغستا چی گیرو غصور تلا کافی اس چلا شوا اس بنے جوڑو گئی غریب حیبت واغستا ابراہیم علیہ السلام ورکے من السماجت ورتکی بابا اللہ دا پارک ما سر واپس لاشا بابا ورتوئے چے اس خورز خوراک را پاسولم او بشڑلم اس مات ملنت کے واپس میں بوزے ابراہیم علیہ السلام ورتوئے چے ما خروٹین بارکڑے خودتا خالق و زما اللہ پدے کار بان ناراض شو ماتے تنبیر آکرا ماتے عطاب راکو چے وائے ابراہیم لا صداما والا بندر ازاکا سلور نمشل کالا مسلسل کفر باوجود ما یو وقت بان روٹے بند کرن دا او نن یو وقت میں تا اختیار کے درکتا پہ روٹے والا دروازہ بن لکڑا بابا واپس راگے ابراہیم علیہ السلام کے نو روٹے ورطولان لکڑا بابا والا کد اور نام پیخ لے کد ارو نام پیخ لے کد سروٹ کو نام پیخ لے کد سکرود کوئلے نام اخلے واخلا ملوی مونگلے دے کارو کتا واخلے دے سکے آغا بابا اللہ تعالیٰ قسمت جگاو کو ابراہیم علیہ السلام تو چھے او دا اللہ پیغمبرا واللہ کو اس پہ دا اور نام واخلم دا سروٹ کے نام واخلم دا شغلی و دا ارے نام واخلم چھے دا 90 سال کفر باوجود کم اللہ ما بان رزق والا دروازین بندے و تعالی عطاب کئی معلوم بے آغا اللہ سن ملاو کنو بیا بخوراکم ابراہیم علیہ السلام کہ بابا وایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بابا ایمان لالو حضرت ابراہیم تو بابا اب دونوں مسلمان بن کے اکٹھا جائیں گے اس بدوارا یو تاریخ شریف اللہ تعالیٰ فرمائی کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرمائے دا طول عالم ربم پچاد رزق دروازین بندم اور رزق چوکو الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ وے دے میرا بانے سرے ورکو سوشل جسٹس سماجی انصاف دا اللہ تعالیٰ دنیا کے طول انسانانوں بلکہ طول مخلوقات کا شامل دے اور الرحیم لیگل جسٹس قانونی مقام و منزلت دار قیامت پورس باندے مومنان تو وکان بالمؤمنین رحیما اور حضرت علی فرمائی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ رحمان الدنیا مانا کہ سوشل جسٹس اور سماجی انصاف دنیا کے طول مخلوق سرکے اور قیامت پرست دا مواخذین اخلاص تھی یہ واضح مؤمنان وکان بالمؤمنین
رحیم فرمائی مالک یوم الدین مالک دروز جزا دے نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ قیامت پر ورځ باندې دا ټول مخلوق کله الله وړاندې سکون شي یو سلوش سکونا الله تعالی با آواز کوي چې این الملوک بادشاہان چرته دي این الجبارون ظالمان چرته دي این المتکبرون متکبران چرته دي نبی کریم فرمائے دا بدون هیبت والا آواز وخشعت اصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا اللہ تعالیٰ فرمائے چد چا بشون کلاوے دے نشی اللہ تعالیٰ فرمائے سوک بجب کلاوے نشی چمات جواب راکی نبی کریم فرمائے یقول کل نبی یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم ہر پیغمبر تے آدم نوالے تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے دا ٹول بوئے او اللہ مات خیر کے او اللہ مات خیر کے واللہ ما تخیر کے وَأَقُولُ یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی نبی کریم فرمائے زبوئیں او پروردگارا زما دے امت تخیر کے دے لنڈ کوتل والا اشخیل والا تخیر کے دے الوارج والا تخیر کے دے پیخو پاکستان والا تخیر کے چیزستا درد با پا ہزار درمان ورنکرم زستا درد با پا ہزار درمان ورنکرم او دانستا با دغسود پا زیان ورنکرم او کسوکرا کاندے دنیا او قباد والا خو عاشقی بدی پا ای و آن ورنکرم او کیو ظلیم لاستا پا بوس برشی کیو ظلم لاستا پا بوس برشی نو دانے مت بعد جنت پا خوان ورنکرم او معشوقا دا عاشقانو دل ایمان لے معشوقا دا عاشقانو دل ایمان لے زبچا لرا خپل دل ایمان ورنکرم او سوء نوینو ستاسترگے کرب کاندے نو غزرائیل لرا بهم رازان ورنکرم او ستات ظلفو دخوبانو ظلف صدی پخاشاک بعد چمن ریحان ورنکرم او کیو ظلم استا ظلفی پلاس کیوزی او کیو ظلے مستازو فے پلاس کیوزی نو یو اخت بدی پا درست جہان ورنکرم او پر رحمان داستا دا شنڈو جام حرام دے سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکرم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.